تصور کړئ چې لندن څخه 44 پیړۍ مخکې د عربستان په یوه وچه او بیدیاوي سیمه کې یو داسې متن رامنځته کی چې په خپله د خپل ځان په اړه یو بیخي عجیبانه ادعا کوي. هو یو ډیر لویه ادعا. بالکل. ادعا دا ده چې هیڅ انساني ذهن یعنی که هر څومره هڅه هم وکړي د دې متن په څیر بل څه نشي رامنځته کولی. او نو پیړۍ تیریږي، ټولنې بدلیږي، انسانان له اوشانو څخه فضایي بیړیو ته رسیږي او د نړۍ د پیژندلو وسایل مو بیخي بدلیږي. کټ مټ د شیر پر ځای مایکروسکوپ او ټیلیسکوپ راځي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د لرغونی متن لا هم د عصري ساينس او تاریخ په لاوراتوارونو کې تر چھیړنې لاندې دی. په ننني جوړه چھیړنه کې موږ غواړو هم دا پدیده وچیرو. هغه څه چې د قرآن کریم د اعجاز یا بیساری او معجزه‌ای ځانګړتیاو په نوم یادېږي. دا رشته هم یو پراخه موضوع دی. هو او موږ د مختلفو سرچینو یعنی د زایګون په څیر علمي ژورنالونو، د قرآني علومو مجلو، د روایا او الاسلام په څیر مذهبي بلاګونو او د ریډټ له بحثونو څخه معلومات راټول کړي دي. زموږ موخه دا ده چې پرتله کومې پاوی په بیطرفه توګه د متن ژبني، ساینسي او تاریخي اړخونه وسی کړو. او دا پیږي دا د انسان د ادراک ته مطالعه لپاره یو خوره بڑیا ساحه ده. دا یوازې د یو مذهبي متن د لوستلو بحث نه دی، بلکې دا د ادبیات، تاریخ او عصري ساينس ته تقاطع یو ډیر پیچیده توکا ده. نو راځه چې دا موضوع لخوا روشنی کړو. مخکله ده چې موږ ساينس او شمیرونو ته لاړو، موږ باید پوه شو چې په اومه پیړۍ کې کلمې او شاعري د اربانو لپاره سا ازرشت رولی. یعنی دا داسې وار لکه نن ورځ چې زموږ لپاره پر مختلف ټیکنالوژي ده. بالکل. شاعري د هاوی ته ټولو ستر ویاړ و. هو نو کله چې ما سرچینه ولوستلې، ما په سوره یوسف کې د یو ځانګړي ادبي شکل په اړه ولیدل چې ورته حلقوي جوشتو یا رینګ کمپوزیشن ویلېږي. آهو متناظر جوشته. یعنی دا زما لپاره داسې ده لکه یو بشپړ فلم چې پیل یې لپای سره یو شان وي او منځني برخه یې کې تر کلو مهم ټکه یعنی کلایمکس وي. خو زه غواړم پوه شم چې دا په میکانیکي لحاظ څنګه کار کوي. حلقوي جوړښت یو خورا پیچیده تخنیک دی. په ساده اصطلاحاتو کې دا د کیسې داسې یو ترتیب دی چې پیل او پای له یو بل سره هنداره غوندې خبرګون شي. کې د یوسف کې سره واخلو، دا له ا یعنی یو خواب لیدلو څخه پیلیږي. سمه ده. بیا بی ته ځي چې د ورونو دسیسه دی. بیا سی ته رسیږي چې په زندان کې پیښې دی. دا یعنی د کیسې مرکزی ټکه دی. لده ځایا کیسه بیرته په بارکس لاوري روانیږي. نو بیرته شاته جی. کټ مټ. بیا سی ته ورته پیشه کیږي چې د پاچا خواب لیدل دی. ورپسې بی د ورونو بیا راتاګ دی او په پای کې بیرته ا د هغه لومړني خواب رښتیا شیدل دی. یعنی ا او بی او سی او بیا بیرته بی او ا. واو. زبې د سه انزور کرم دا د یوې د سه لرغونې محرابي دروازې په سراده چې د دروازې هر تیغه په مستقیم ډول لخپل مخامخ تیغه سره توازن ساتي او په منځ کې هغه اصلي تیغه د ټول جوړ سره ټینګ ساتي. ډیر ښه مثال دی. خو زمالو یا پوښتنه دادا چې د هنګ امکان لري چې اوسک د دومره پیچیده جوړښت په شفاهي ډول پرتیا به کومې قلمي مسودې د یو ارمان تکای. او د لته ټټولو حیرانون کې خبره دادا چې کټ مټ همدا پوښتنه پخوانیو پوهانو هم درلوده. د عبدالقاهر الجرجانی په سیر کلاسیکو پوهانو صدلال کاو چې معجزه یوازې په کلمو کې نه بلکې د معنا په معنا کې ده. د معنا هو یعنی هغه رواني او ادراکی شبکه چې دا کلمې نشلوي. خو په تاریخ کې زینو ډلو لکه القاضي عبدالجبار او ابراهیم النظام بالخبله نظریه وړاندې کړه. د صرف نظریه دی ویل چې خلکو دا توان درلودو کې ورته متن ولیکي. خو یو د کې د صرف نظریه یعنی دی ویل چې عرب شاعرانو ورتیا درلوده، خو کله به چې دی غوخته دا کار وکړي نو خدای به معجزه‌ای ډول د هوی انګیزه تر واخسته. هو
کوټ همدا سه دا خو یعنی د داسې د لکه یو سیالي کوونکي چې په منډې کې لږ ګډون سره په زوره منشي آیا دا پخپله د دې متن لپاره یو لوی منطقي خډ نه دی؟ زه حیران یم چې دوی دا هنګه ملله. زه بیخي در سره موافقه یم او همدا اوله لامل او چې ورسته ډیری اسلامي بوهانو دا نظریه پکل کر رد کړه ځکه که سیالي کوونکي بېواقع شوي وي نو د متن پخپلې هیڅ ذاتي معجزه نشته. اصلي جریان استدلال وکړ چې د متن معجزه باید داخلي وي. سمه ده. نو دلته خبره بیخي په زړه پوره کیږي کله چې موږ لا عمومي پیړۍ خنا شولمې پیړۍ ته راځو یعنی یو لرغونی متن کم عصري ساينس کې خپل ځای پیدا کوي. د ساينس دوره خو د موريس بوکایل کیسا یو فرانسوي ډاکټر چې د فیرونانو مومیایي شوي جسدونی معاینه کول او ناچانک د بوکالیزم اصول رامنځته کیږي زه غواړم پوښم چې کم څنګه یو متن کولای شي د بیگ بینګ په خره موضوعات ته اشاره وکړي یعنی دا یوازې تصادف دی. کله چې هغه د سورې انبیا دیشم آیت ته ګوري چې راغلی اسمانونه او زمی کا رتق یعنی یو ځای وو او بیا فتق یعنی بل شول او دا د بیگ بینګ له تھیوري سره سمون خوره. بالکل بوکایل استدلال کوي چې دا یوازې شاعري نه ده بلکې د کائناتو د پیل یو دقیق فزیکی بیان دی. دا سمه ده خو زما په لاره تر ټولو شکمنه او حیرانانو کې برخه هغه ریاضي کې مسایل وو. کله چې ما د اوسپنی یا حدید په اړه سرچینی لوستلې نو دا بیخي د ساينسي تخیل په څیر و. هغه د شمیرو برخه او هغه ډیر عجیب ده. یعنی زابه د شمیري د وایم په قران کې 57مه سوره د اوسپنی په نوم ده او په 55مه آیت کې د اوسپنی یادونه شوې ده کې دا جمع کو نو 88 کیږي. بلخا د اوسپنی یو ایزوټوپ 56 دی او اټمی شماره یې 24 ده کې دا جمع کو بیا هم 88 کیږي او په د حدید کلمې د ابجدو شمیره هم 24 ده. آیا دا یوازې د شمیرو ګیبې دي؟ ګوره د ابجدو سیستم یو ډیر لرغونی میتھډ دی چې هر تورې ته یو شمیري ارزش ورکوي. پخوانیو علماو یقینا د اوسپنی اټامی شماره نه پیژندله. هغه د آیت هو اغبل اړخ ته پام کاوه چیرې ویل شوه مونږه اوسپانا نازله کړه. له اسمانه؟ هو تر شلمې پیړۍ پورې ساينس پوهانو فکر کاوه چې اوسپانا د زمي کې دونه کې جوړه شوه دی خو اصلي ستورپوهنې وخادي چې اوسپانا په اصل کې د لویو ستورو د چوکدنې یا سپرنووا لاره لفضا څخه زمي ته راغله دی. نو کله چې د ابجد دواړه شوا اټامی شماره دواړه شوا او لفضا څخه د راتګ مفهوم یو ځای کېږي بوکایلستان وای چې دا له تصادف څخه پورته دی. دا رشته هم د فکر کړواړه ده. او په بیولوژي کې مهم ولیدل د جنین پونه په برخي کې د علق کلمه هو زړیدون کی وینا یا ټوټه بالکل چې د مور د رحم له دیوار سره د القا شوی هغې د نشلیدو پروسس ته اشاره کوي. خو راځه چې له ساينس څخه تاریخ ته لاړ شو. کچيري مونږ دا لوی انزور سره وصل کړو. ما په ریډټ کې د سورې الروم په اړه ډیر ساړه او تازه بحثونه ولیدل. ولې د رومیانو د ماتې په اړه د یو واول یا حرکت بدلون دومره مهم دی؟ دا ډیره جالبه ده. په هغه وخت کې د رومیانو او پارسیانو ترمنځ سخته جګړه وه. پارسیانو رومیانو ته ماتې ورکړه. په متن کې راغلي غلبت الروم یعنی رومیانو ماتې وخوړه او سمدسته پر دوګونی کوي چې دوی په 5 کلونو کې بیا کې بریا ته رسل کړي. او همداسې وشوه. هو خو په اکاډمیکو بحثونو کې د لوستلو یو بل بڼ هم شته چې غلبت کاروي یعنی بریا یې ومونده. نو کوم یو سم دی؟ ډېرې چیرونکي او تاریخ پوهان استدلال کوي چې لومړنی لوستنه غلبت تر ټولو باوري ده ځکه چې دا په دقیق ډول د اوهې پیړیو له جیوپولیټیکي واقعیاتو سره اړخ لګاوي. او دا په یدا موزیا یوازې په جګړو پورې محدوده نه دی. د اسلام ویب پاڼې له مخه په متن کې د عصري ترانسپورت لکه کله چې اوغان پر شود لشي و یا د غرونو د سوري کولو چې عصري تونل دي او د دوو سمندرونو د یوځای کېدو لکه د پاناما او سویس کانالونو یادونه شوې ده او ان د ګوتو د نشخو په اړه. هو د ګوتو نشي چې په 19وي پیړۍ کې کشف شوې چې د هر چا متفاوت دي.
او د دې ټولو ترڅنګ هغو د نوشنار شمرې معجزه هغه څه شی دی؟ د رشاد خلیفہ موندنه په 1975 چاره کې هغه وخوړه چې د سوره مدثر 3 آیت چې وایي پر هغه بندي نولستی د ټول متن په ریاضیکی جورجتم کې یو پټکوټ دی، یعنی د کلمو، حروفو او سورو ترتیب د نولس په ضریبونو برابر دی. خو دا ټول شیان خورا په زړه پوره دی. خو نو د دې ټولو معنا څه ده؟ مونږ باید منطقي پاتې شو. ساينس پوهان خو دا هر څه په پتو سترګو نه مني. بالکل نه. دا موریس بوکایل کرنلارا ماته یو ډول غبرګي معیار ښکاري. یعنی که مو ساينس د معیار په توګه منو نو د هغو معجزو په اړه به څه وایو چې له ساينس سره په ټکر کې دي. لکه د موسی علیه السلام د امسا په مار بدلیدل. ساينس خدا نشي تشریح کولای. دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده او دا کټ مټ هغه سدي چې سټیفانو بیګلیاردي په زایګون ژورنال کې ور باندې بحث کړي. هغه بوکایل ته کلکن نیوکا کوي چې هغه یوه خپلسری تګلاره درولده. خپلسری څنګه؟ یعنی بوکایل به هوا آیتونو چې د ساينس لموندونو سره به یې ورتوالی درلود سمدستي د ساينسي معجزه یو په توګه وړاندې کول. خو کله به چې هغه له داسې کیسو سره مخ شو لکه د امسا په مار بدلیدل نو بیا به ویل چې دا یو الهي معجزه ده چې ساينس ورته نه رسیږي. بیګلیاردي وایي چې تاسو نشئ کولای ساينس واځي د خپلې خوښې په مواردو کې وکاري. هو د خو ډیره منطقي نیوکه ده. او ما ولیدل چې انځنه ځنی مسلمان مفکرین لکه ضیاءالدین سردار هم د دې بوکایلیزم سخت مخالف دي. ولی هغه فکر کوا چې دا ساينسي لټون متن ته زیان رسوي. سی فارمولا پیدا کړي بلکې د کائنات عظمت ته پام کولو دي. کټمټ هغه په دې باور دي چې په متن کې د ساينسي حقایقو لټول په اصل کې د کتاب اصلي روحاني او اخلاقی پیغام لمنځه وړاوي. نوتا باسونه ډیر جوړ دي او یو بلا تاریخي نیوکه هم شته. د دې متن تر ټولو لوی استدلال دا دی چې دا دی و داسې شخص لخواره وړه شوی چې لیکلوستی نشو کولای. په سرچینو کې د اومي کلمې یادونه شوي خو لویدیزو مستشرقینو لکه نولډیک دا ننګولې دی. سیدا هو د اومي کلمې پر سر لوی ژبپوهنیز بحث دی. نولډیک او انځنه پهوانی تاریخ پوهان لکه تبری دیتا اشاره کوي چې شاید د اومي کلمه د لیکلوس د نشټوالې په معنا نه و. نو معنی سوا؟ دا شاید یو داسې اصطلاح و چې هغه چاته ویل کیږي چې د پخوانیو آسماني کتابونو له دودونو څخه بهر بو، یعنی ناګار یا هغه څه چې په انګلیسي کې ورته جنټایل ویل کیږي. نیوککوون کی وایي چې شاید پیامبر تر یو حد د لوستلو توان درللو لکه د حدیبیې تړون پر مهال. خو بیا هم موافقین بوایي چې انکه هغه لګ لوستل هم کولای شوی دا د دومره پیچلی جوړ شخت لپاره کافی نه دی. بالکل دا د هغوی اصلي ځواب دی. خو کله چې موږ د دې ژورې چیرنې ټولو اړخونو ته ګورو له هغه متناظر جوړ شخص ته نیولې د ساينسي ادعاو، تاریخي ورندونو او بیا د بیګلیاردي او سردار ته نیوکو پورې دا ښیي چې انسانان څنګه هڅه کوي د خپلو لرغونو متنونو او نوي ساينس ترمنځ همغږي پیدا کړي. دا د معنی له ټولو یو لوی هڅه ده. زه بیخي موافقه یم. متنونه په خلا کې نه پاتې کیږي. هر نسل چې راځي له نوې وسایلو او نوي ساينس سره دا متنونه بیا للی. دا د انساني ادراک د پرلپسې پراختیا کې صدا. خو مکه لدی چې موږ دا بحث پېته ورسو یو نوې او ژیره پوښتنه راپورته کیږي چې چیرې نن ورځ موږ یو سپیڅلی متن په بشپړ ډول د عصري ساينس له اوسنو موندونو سره وتړو نو سبب څه کیږي کله چې ساينسي حقایق او تیوریا بدلون مومي. آیا د تلپاتې روحاني کلمو تل تاړو لدی ساينس سره چې هر روز بدلیږي د دې خطر نه رامنځته کول چې یو ورځ د سپیڅلی متن د نوي ساينس په ورندې زوړ او بې اعتباره وخاري. دا هغه پوښتنه ده چې هر چرکیواله باید ور باندې فکر وکړي.